د ډېر وخت خبره تقریبا یو 10-15 سال خبره یو ځای کې یو سړي خپلې ښځې ته کنځلې کولې ویې وهله په څه خبره باندې کور کې معاملات راځي زوی یې ناست زوی ورته بابا کور مه کوه زما تر مخه ما مور ته څه او دا حقیقت دی چې زوی په مور ودرېږي او لور چې دی هغه په پلار ودرېږي خو نه منله بس زوی پلار ته لاس ور وانه چول سیده لاړو بیټک ته تماچه یې واخیست او ځان یې وویشت چې زما تر مخه ما مور ته کنځلې ته څنګه کوې نو پلار ته هم پکار دی چې دی ذمهدار دی دی به الفاظ ښه استعمالوي چې اوس مثال کے طور پر خپله مونځ نه کوې او زه ته چې پاسه مونځ وکړه داسې خو نشي کېدی په خپله باندې سګرټ راکاږي او زوی ته چې ای ګورې سګرټ دې ونیوي نو خولې ته دې نږدې کړی وایي پاپا ته خپله کوې او ما منه کوې دکه شانتې په خپله باندې دوه نسوارو ګول ایږدوې او ما ته وایي چې ګورې نسواریانو سره به نه ګرځې نو داسې نشي کېدی ترغیب دینے کے لیے سراپے ترغیب بننا پڑتا ہے بل چاته چې نصیحت کوي اول چې ته هم په دې معیار باندې پوره یې بهرحال ما عزت مندو الله او فرمایل یا بنی اسرائیل اے د تابعدار سړي زامنو زما نعمتونه یاد کړئ زما وعده پوره کړئ زه به ستاسو وعده پوره کوم خاص معنی ویلېږي نعمتونه الله په موږ ډېر شی دي حضرت رابعه بصري رحمت الله علیه یو ورځ یو سړی وکتو سر نه داسې لوی څادر تاو کړی را تاو کړی او تندی یې نیولی دی وی ولې وایي نن سهار راسې مې ډېر په سخت په سر باندې درد دی وایي 40 کاله عمر دې تېر کړو 40 کاله دې په سر باندې درد و هلته خو دې پټۍ نه ده تړلې سر نه نن یوه ورځ درد شو نو ته ناشکري کوې پټۍ تړې نو سر نه پټۍ تړل یا کپړه تړل دا منع نه دي ناروا نه دي یا سر درد ګولۍ خوړل دا ناروا نه دي صرف دا وینا مقصد د رابعه بصري چې الله نعمت درکړو نو په هغه شکر ادا کوه چې کله امتحان درکړو نو په هغې باندې بیا صبر وکړه بیا ډول غاړې ته ما اچوه چې ډول ډنګوي چې یاره ما ته خو دا تکلیف ته ما ته خو دا تکلیف ته ما ته خو دا تکلیف ته نه که څوک تپوس ته نه وکړي بلکل جواب ورکوه ولې چې الله نعمتونه په مونږ باندې دومره دي فرمایي و ان تعدوا نعمت الله فلا تحصوها که تاسو زما نعمتونه وشمارئ زما نعمتونه به تاسو ونه شمارئ